من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. مخي آیاتونو کی خبر غارمانه وه د خلکو څه بعضې اعتراضاتو شبهاتو نو په هغې کې څلورمه شبهه لا تقولوا راعنا سره وه. ما ننسخ من آیة او ننسها نأتي بخير منها او مثلها سره پنځمه شبهه وه. د خلکو دا خبره کوله چې ته زمونږ خلاف کې موږ یو خبره شروع کړو ته دا مه کوئ دا بل دی. نو راینا لفظ موږ شروع کړو نو ته دا مه کوئ. نو دغه لحاظ سره دلته کې ما ننسخ من آیة او ننسها نأتي بخير منها مثلها شبهه ذکر کړه. په دې باندې چې دا مخکې کوم راینا ویل کېدو نو هغه اوس منسوخ دي، دا ونه ویل کېږي. مخکې څه بعضې خبرې وې د راینا په باره کې هغه شوې وې چې راینا کې شایبه پکې د شرک هم وه، بله شایبه پکې د بیادبۍ وه. نو چې د پیغمبر بیادبي کولی کېږي نو هغه هم کفر دی، او د شرک شایبه ده نو هغه شرک خو جدا شرک دی، هغه جدا یو غټ ګناه دی، اکبر الکبایر دی چې هغه معاف کېږي نه. نو هغه خبره منع شوه. د نسخ په باره کې هم د دې خلکو اعتراض و چې ته کله یوه خبره کې کله بله کې. نو د هغې جواب یې وکړو ما ننسخ من آیة او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. هغه چې منسوخه موږ د آیاتونه یې هیرو. دا بعضې آیاتونه مخې ته به راشي چې کوم آیاتونه ما پرون خبره کړې وه 15 آیاتونه پاتې دي، شاه ولی الله رحمت الله علیه پاتې کړي، د هغې جواب یې نه و کړی. نو هغې کې یو به راشي مور پلار په باره کې د وصیت کولو، مور پلار په باره کې وصیت وکړي. هلته کې حکم دا راغلی چې د میراث مسله راغله او حدیث کې د هغې تفصیل راغی چې لا وصیت لوارث، د وارث لپاره وصیت نه کولی کېږي. نو هلته کې وایي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا المحسنین. نو دې آیت کې هلته به راځي انشاءالله جواب به کوو. بعضې علماء لیکلي چې دا آیت منسوخ دی، نو هلته به دا وایو انشاءالله چې دا آیت منسوخ دی په یوه معنی باندې، په بله معنی باندې دا برقرار پاتې دی. دغسې نور آیتونه مخکې ته راځي. یو د ښځې خاوند مړ شي
نو د هغې په باره کې وایي چې یو کال پورې به دې له خوراک خرچ ورکوئ وباسئ بې نه. د هغې عدت خو اصل کې 4 میاشتې 10 ورځې دي چې امید یې نه وي. امید یې نو د امید پیدا کېدو پورې د دې عدت دی. نو هلته کې وایي د یو کال پورې، نو هلته کې دا هغې په باره کې انشاءالله هلته کې به وایو. میراث د سورت نساء کې به راځي چې اذا حضر کله چې رشتہ داران میراث تقسیم ته حاضر شي نو هغې له پکې هم ورکوي. حال دا چې هلته کې میراث مسله کې د چا پکې حق کېږي د چا نه کېږي، د هغې بعضې خبرې دي هغه به راځي انشاءالله هلته کې به وایو. دا بعضې آیتونه یوه معنی باندې منسوخ دی، په بله معنی باندې منسوخ نه دي. پرون دا خبره شوې وه چې بعضې آیتونه داسې دي چې هغه منسوخ دي، تلاوت یې هم منسوخ دی او حکم یې باقي دی. کم چې تلاوت یې منسوخ دی، حکم منسوخ دی، د هغې سره خو زموږ کار نشتی سره، او خبره په شي ده، خو خبره په هغې کې ده چې حکم شتي، تلاوت یې منسوخ دی. نو داسې شته عام طور باندې مشهور کتابونو کې ذکر کېږي چې الشیخ والشیخوخه اذا زنیا فرجمهما، کله چې شادي شده سړی دی یا ښځه ده او هغې بدکاري وکړه نو دوی سنګسار کوي. دا حکم قرآن کریم کې و، خو بس د دې حکم پاتې دی او تلاوت یې منسوخ دی. دغسې دا کوم آیتونه چې ما مخکې وویل نو د دې تلاوت باقي پاتې دی، حکم یې منسوخ دی. لیکن په یو معنی باندې حکم منسوخ دی او تلاوت یې پاتې دی، په بله معنی باندې تلاوت یې هم باقي دی او حکم یې هم باقي دی. نو هلته کې د هغې وضاحت به انشاءالله هلته کې کوو چې کله راشي. بعضې آیتونه داسې چې هغه هېرېږي، نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دغسې شوي، نو د هغه نه تپوس وشو، نو هغه دا زمانه هم هېر شوی دی او الله دا منسوخ کړی، دا یې د خلکو د ذهنونو نه ویستل. حکمت په دې کې بعضې خبرې شوې وي. یو سړی وي هغه به په یو وخت کې هغه غټ بار نشي وړی، نو هغه باندې چې غټ بار ته اچي نو دا په هغه باندې زیاتی کېدو. نو الله خو ظلم په چا باندې نه کوي، څوک چې د څومره مستحق دی امره بار پې واچوه. نو بعضې اوقاتو کې یو حکم لکه رستو راځي به د جهاد په باب کې، که تاسو یو تنی او مقابل کې لس تنی مقابله وکوئ، یو تن به د لسو مقابله کوي تختی بنا، لیکن بیا وروستو تخفیف پکې راغی، نو بیا یې یو په دوه باندې که مخامخ کافر یو دی او ته دا هغه دوه دي او ته یو تختی بنا مقابله وکړي. دغسې لکه هغه 200 دي او تاسو 100 یې تختی بنا، مخکې پکې په دغه کې اساني راغله. مخکې دور کې هلته کې خلک مضبوطو، اوس وروستو خلک نور کمزوري کېږي، کمزوري کېږي نه آخر کې دا حکم راغی جزایي یو مقابله د دوو کوئ.
دلته سل کسان دي او هلته کې 200 کسان دي، دلته کې 1000 کسان دي هلته کې 2000 دي، مقابله به کوي تقریبا. دا ونه چې موږ کم یو، کم یې خو د یو هلته کې 2. نو په دې کې اساني راشي. الله رب العزت په مسلمانانو باندې، په انسانانو باندې مهربان دی. نو کم کارونه چې ګرانو هغه لري کړو. لکه مخکې وایي کله چې پلیتي په یو ځای باندې ولګېده نو هغه انزله کېده به نه، بلکې کټ کولی کېده به. وروستو الله اساني راوسته، وینځئ 3 پیرې ووینځه، خبره خلاصه شوه، پاکه به شي. بعضې شی داسې چې هغه شکل یې ختمېږي، نو چې شکل یې څو پورې ختم شوی نه وي نو وینځئ. چې اوس شکل نه ختمېږي، هغې رنګ دی، هغه رنګ ختمېږي نه، نو بس 3 پیرې ووینځه، خبره به خلاصه شي. د هر یو شي د صفای د هغې حکم یې کړی. مخکې یو دور کې د سپي چوټه هغه په 2 پیرې انځلو، یو پیر پکې په خاورو هم، په خاورو باندې به یې ومږي او په اوبو باندې به یې ووینځي، نو 2 پیرې انځلو. هغې نه وروستو الله رب العزت هغې کې نرمي راوسته، دا دې لپاره چې د سپو نه د خلکو هغه زړه واوړي. انسان سره ولې مینه نه کوي؟ د سپي سره مینه کوي. ټیک نه، سپی ستا د ضرورت شی دی، دغه کوم چې بعضې ضرورتونه دي د هغې لپاره اجازت ورکړی شو. نور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وجنئ، څومره چې دي وجنئ، یو هم نه پاتې کوه. بیا وروستو اجازت ورکړی شو چې ځه ښکار لپاره، خیر د چوکیدارۍ لپاره یو سړي کور دی یو طرف ته دی، یا د فصل او د سابو د چوکیدارۍ لپاره هغې لپاره ساتلی شي د کوره بهر. نو دغه احکامات اول کې سختی وه، وروستو پکې نرمي راغله. نو دغه نو نأتي بخیر منها او مثلها. نو بعضې خبرې هغه احادیثو کې او بعضې په قرآن کریم کې دغه نسخ هلته هم راځي دلته هم راځي. ما ننسخ من آیة او ننسها نأتي بخیر منها او مثلها. هغه چې منسوخ کوو موږ د آیاتونه یا یې هېرو، نأتي بخیر منها نو راوړو غوره د هغې نه، او مثلها یا په شان د هغې. بعضې حکمونه راشي د هغې اجر و ثواب زیات دي، نو بخیر منها. کله داسې چې د هغې ثواب او د دې وروستني ثواب یو شان وي، نو او مثلها. یا بخیر منها یو مطلب دا چې هغه آسان دي د هغې نه، د هغې نه بهتر دی، د هغې نه آسان دی. او مثلها یا د هغې په شان کې دی، په اجر کې په ثواب کې یو شان دي، آسانتیا کې یو شان دي، یو شان بهتر دي. علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. آیا ته نه پوهېږې په دې باندې چې یقینا الله پوهېږي، یقینا الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. آیا ته نه پوهېږې په دې باندې، تا ته دا پته نشته ان الله له ملک السماوات والارض، یقینا د الله په اختیار کې د بادشاهي د اسمان او د ځمکې. اختیارات د الله دي، چې کوم څه الله وایي نو هغه به کېږي، هغه به کوي. الله وایي دا کوه نو دا به کوي. وروستو یو خبره به راشي، مخکې وي چې تاسو کله چې هجرت وشو مونځ به اوس بیت المقدس ته کوئ. چې کله 14 میاشتې تېرې شوې حکم راغی اوس به قبلې ته کعبې ته مونځ کوئ، هغې ته مخ کوئ. حکم راغی د الله کار دی، الله چې څه وایي هغه به کوي. بعضې خبرې داسې چې هغې ته وایي بادشاهي حکم، په هغې کې بعضې خبرو باندې سړی د سراړو پوهېږي نه، بس د بادشاه حکم دی، د الله طرف نه حکم دی، دې طرف ته مخکې کې دې طرف ته مخکې، نو دې مخ کولو کې خو شته نه. الله وایي نه دې طرف ته به نه مخکې، داسې به مخکې، قبلې ته به مخکې، کعبې ته به مخکې. بل زموږ
کوم چې د اوداسه خبره ده اودس کول کی نو اودس مات شو نو اودس مات شه د بل سینه ده او دلته کې حکم دا دی چې مخ وینځه سر باندې مسو کا مټي وینځه به وینځه کلا د یو څه په سره باندې اودس مات شه ده کله بل څه باندې هر څه باندې مات شه ده او باقي کې د بازي سيزونو داسي چې د مخ په کې څه ګناه ده نا حکم ده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين مخ بینځي لاسونه بینځي څنګه سره سر مسبکه به بینځي پړکو سره دا الله حکم دی بس کله کله پدې کې الله رب العزت تر طرفنا ظاهر کې منخ کاری لیکن احادیث په ذریعہ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل شي دي چې د چا موسی په خوې خیر دی دې مسکه او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي تفصیل کړل چې یو ورځ یو شپه مسجد کې هغه سره چې هغه موزه په پوکړي یو ورځ یو شپه د مسجد کولې شي دا چې خامخا بکې خامخا نه د کولې شي کوي یو شپه یو ورځ مقیم سره مسافر چې ناغه درې ورځې درې شپې مسجد کولې شي موزي داغه باره کې خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم موزه کو پکړلی او داغه حکم دغه سی بیان کړی شی جوړا بنا دا چې دې زمانه جوړا وی د دې زمانه کته یو هو حدیث کې د جوړا خبره نشتی او جوړا د دې زمانه جوړا وی او شی بل فرض نو د دې زمانه جوړا وی او د هغه زمانه په جوړا کې د اسمه کې اسمان فرق دی دیو جنا زموږ علماء لیکلي چې په دې کې که بعضي شرطونه په دې جوړابو کې هغه اومندې شي کوم چې په موزه کې نو هغه کې به هغه باندې به هم مسجایي ٹھیک ده او چې هغه شان دي چې کوم موزه په شان نورې اردو ته پسې نزل دیږي خبر دادا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د شا بیزار نه حج په مقام دی حج کې یو لنګ دی احرام یو لنګ دی او صادر دی دغه دوه سيزونه دي پیزار چې نو پیزار هغه بوټان نشو وکولای دا سي پیزار په نه پوهږي چې د خپې دملا اړو کې پکې پټي خپو کې انتګي یو کابین دي پړکه وته وي او یو د خپې د ملا کم ځای چې تسمه تړل کیږي د بوټانو تسمه چې خلک تړي دغه اړو کې وښکاري اوس ګورو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا سره موز دغه نشي پیزار نشي نو هغه خپل موزه دغه اړو کې نه لاندې کټ کی هغه د پیزار په ځای باندې استعمال کی ساده جوراب پیزار په استعمال دي دا حدیث چې څومره کتابونه ګوري د حج په باب کې ګوري امام بخاری هم ذکر کړل نورم ذکر کړل دی مسوي دغه ابو کې دغه نه لاندې کټ کا د خپل جوراب ته کټ کا دي دا ستاره بیزار کار کوي بیا الته کې چې کوم اوس په دې دور کې پاتې اساني ده لیکن مخکینه دور چې الته کې تیرې غټې وي پاره کې چې سره بغیر زیدو خیال بخبي یا په دې جورابو کې دا کوم چې موږ په پوکو په دې جورابو کې سوال نه پیدا کیږي سره پاره کې ګرځي کني الته کې چې کوم غټي لګوډي آپاشه پسې دې روډ نه آپاشه دې هوار زنه لګوډي آپاشه وګرځي بګیزا نشي ګرځي نو الته کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چا په بیزار نه هغه خپل جورابي خپل موزه هغه د دغه تسمیش کومه تر لیکيږي د دغه اړو کې نه لاندې کټ کی چې دغه نه کټ کی لاندې سبشي هغه بازي
دغه یو شی استعمالي موضوع ورته کی هغه بیا په خپې پورې نخلي نه هغه بیا جدا کېږي لرې کېږي دا موضوع ګټ دا جورابه ګټ که نه بیا دې ټینګه شي دا نه کېږي نو دې وجه نه کومه جورابه چې هغه دغه سي چې هغه کټ کې او هغې کې سړی بیا مزل کولی شي مزل پکې څومره کوي حرم نه سړی روانېږي احرام به تړي حرم نه یا د خپل کور نه خپلې ډېرې نه خپل هوټل نه هغه ځای نه احرام وتړي را روان به شي مینا ته به راشي مینا نه به بیا روان شي نو لاړ به شي عرفات ته عرفات کې به یې نو د هغه ځای نه بیا به را روان شي نو راځي به مزدلفې ته مزدلفې نه بیا را روان شي مینا ته به راشي او بیا به د مینا نه ځي حرم ته طواف دپاره دا دومره مزل پکې دی دا دومره مزل ستا په جورابو کې کېږي خیر خبر بل طرف ته لاړه بعضې څیزونه داسې دي چې الله ویلي الله پکې په هغې کې نرمي راوستله بعضې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نه حکم یې کړی هغې کې بیا نرمي راغله دا څه باره کې ما دا وی دا حکم تعبدي دی دا بادشاہی دا شاهانه حکم دی ارز کی دا بکې دا به منې د دې خلاف که دی وکړو نه منلی کېږي بیا مجرم یې اوس یو سړی وایي نازې دغسې کوم او لمونځ کوم دغسې کوم اوس زما مخ څه ګناه کړی که جرم شوی دی او دس مات شوی دی خو د بل ځای نه مات شوی دی نو هغه ځای به ووینځم اوس خبره خلاصه ده اوس زما خو پکې څه ګناه کړی زما مخ پکې څه ګناه کړی سر پکې څه ګناه کړی نه دا حکم تعبدي دی چې ته حکم تعبدي وایي دې باندې به عمل کوې که دې دا دې ونه کړو مونځ نه کېږي خپې دې ونه وینځلې مونځ نه کېږي د خپل نه وینځل حکم د الله دی نو اول به قرآن منو حدیث چې منو بیا به د حدیث په دایره کې ګڼ نه منو نو حدیث چې دی هغې کې د موضوع بحث شته جورابو بحث نشته کو جورابو بحث چرته یي چرته په یو حدیث کې چې راغلی یو کمزوری وي علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض آیا ته نه پوهېږې په دې باندې چې یقینا الله د الله په اختیار کې بادشاہ د اسمانو د ځمکې دی الله بادشاہ دی دا حکمونه چې کوي الله کوي هغه به منې هغه شان دي به منې وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نشته ستاسو لپاره د الله نه سوا څوک دوست او نه مددګار حکم د الله دی الله بادشاہ دی د شان دي به منې ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وس ادب ذکر کوي مؤمنانو ته او مؤمنانو بیا دې باندې کوي بے ځای سوال نه باندې کوي بے ځای تاسو نه باندې کوي بے فائدې تاسو باندې کوي ام تريدون آیا تاسو غواړئ ان تسالوا رسولکم چې تاسو دې تاسو نه کوي د خپل پیغمبر نه دا د هغې لا تقولوا راعنا سره متعلق دی وقولوا انظرنا هلته کې اول خبره اورئ نو د دغې تپوس خبره به نه راځي د منافقانو دغه یهودیانو دې خو دا قسم کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څوک فایده وانخلي نو مصروفه کوو دی تپوسونه به یې بل شان کول دې لپاره چې دی مصروفه شي او صحابه چې ته دین یې زده نه کړي الله رب العزت حکم راولېږو آیا تاسو غواړئ چې تاسو دې تپوسونه وکړئ د خپل رسول نه کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې تپوسونه کړی شوي د موسی علیه السلام نه مخکې بل ذکر کې راځي چې تاسو کله د پیغمبر نه سوال کوئ تپوس کوئ د هغه سره جرګه کوئ نو قدموا بین یدی نجواکم صدقات د هغې نه مخکې صدقه ورکوئ کله چې ته تپوس کوې مخکې به صدقه ورکوې راځي به او تپوس به کوې نو کوم چې د پیسو وږي او دا کس وچ پوچا تپوسونه به کول هغه منو شو بیا هغه وایي موږ واسې وچ پوچا تپوسونه کوو عمل پرې نه کوو موږ خو د خلکو د تنګولو لپاره کوو پیغمبر تنګو پې صحابه دې د هغه د فیض نه محرومه کوو نو نه به کوو امن شو هلته کې راځي سورت مجادله کې راځي بیا
ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آیا غواړئ تاسو چې تاسو نه کوي د خپل رسول نه لکه څنګه چې تاسو نه کړی شو د موسی علیه السلام نه مخکې ومن يتبدل الكفر بالایمان او چا چې بدله کې واغس کفر د ایمان په مقابله کې کفر واغس کفر واغس او ایمان پرې هو مخکې ودی ویلو کنه آمنا وی یا فطرتی اسلام ہر یو اڑ کے پیدا کی پر فطرت اسلام باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانہ او ینجسانہ او ینصرانہ یا اگر مجوسی کی یا نصرانی کی یا یہودی کی بلشدیو کی نور پیدا کی گئی پر فطرت اسلام مانے نو فطرت اسلام آئے دے پیدا ہوں آگا فطرت اسلام ورک او کفر واغس او یادا چا مخی ویلو آمنا ایو ازال کل زین آمن قالو آمنا نو چکل دا خبر رالا نو آئے کہ کفر واغس و ایمان فریخو فقد ظل سواء السبیل یقنن دے گمراہ شدنی غلالنا ود کثیر من اہل الکتاب اقوانی دیر دالی کتابنا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې واپس دکی واجړی تاسو مرتد دکی تاسو رست د ایمان تاسو نه کافر تاسو دی کافر کی حسد من عند انفسهم دا د وجه د حسد نه د دې پزمو کې من بعد ما تبین لهم الحق رسل د هغه نه چې خواصه شوی دی د حق فاعفوا واصفحوا نو مختواړوي فاعفوا عفو کوي او مختواړوي فاعفوا واصفحوا نیو دا معافی و توقی دا دی سر مینا مساتی دا دی مینا محبت دا خبر ازرون او سالی رکی او ظاہر کی دا دا وصفہو مقتواروی حتی آیاتی اللہ و بیامری تا دی پوری چی راولی اللہ قبل حکم راولی قبل فیصلہ راولی فیصلہ واولی یا قبل حکم دا عذاب راولی ان اللہ علا کل شیئن قدیر اقنا اللہ دے پہر شمائے قدرت درن کے توسے بندی بس سمجھانے پاتی کو ما ننسخ من آیتنا و ننسیانات بخیر منها و مثلها آغا چی منسوخ کو مغد آیتنا یا ہیرو راوڑو ورد آغینا یا پشان داغی علم تعلم ان اللہ علا کل شئین قدیر آیت نقوئے گے پدے بنے چی یقین اللہ پہر شبانی قدرت درم کہہ دیں علم تعلم آیت نقوئے گے ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یقیناً اللہ داغ پہ اختیار کی بادشاہ داسمان نو دسمکی و مالکم من دون اللہ من ولین او نشتے ساتھ دپار دالانا سیوا سوک دوست ولا نصیر و مددگار ام تولیدون ام تسألو رسولکم آیا غواری تاسو چی تپوسونا دیو کہ دیپر رسولنا کما سئل موسیٰ من قبل لکا سنگا چی تپوسونا پریشیو دا موسیٰ علیہ السلام نمکی ومن یتبدل الکفر بی ایمان چاچی بدل کی واپس کفر دا ایمان مقابلہ کی فقد ظل سواء السبیل یقین دے گمراہ شو واقف دنیا غلالنا ود کثیر من اہل الکتاب واڑی دیر داہل کتابنا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا چی واپس دی تاسو رسل ایمان ستاسو نہ کافر حسد من عند انفسهم دا د وجد حسدنا د دې بزرونو کې من بعد ما تبین لهم الحق رسل داغنا چې خواص شی دی ته دینا ته پوښتنه ولي کوي بعض خبرې داسې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پتا نه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جواب نه ورکاو نو وته به بس وحی راشي بتوه ناګي کی خلق وته وې او مستق جواب نه ورته نو دې وجینا خلق دې گمراه کول دا تاسو دې لپاره کوو چې دې بوج باندې راځي ما ته پته نشتی گمراه وشي نو د دې څونه به واوړي چې دا څه بولاله د جواب نه ورځي زمونږه کتابونو کې لیکي چې یو سړی دا وایي چې ما ته پته نشتی د کومې خبرې مسلې چې وته پته نه و دې دقه دی وایي چې ما ته پته نشته لا ادري دا ځان نه علم دی لیکن هغه مولا هغه مولا اباجت کې چپ نشول مولا هغه چې چپ کیږي نه نو دې به وایي غلطه به وایي با وای دا مولا نه دی دا عالم نه دی حسد من عند انفسهم دا د وجه د حسد نه د دې پزړونو کې به بعد ما تبین لهم الحق رسول داغنه چې خواص شی دې ته
فاعفوا واصفحوا نو معافی کوئی دیتا واصفحوا ام وقت اړوي حتی یاتی الله بامر تدبر چلانا ولي خپل حکم خپل فیصله ان الله على كل شيء قدير من الله دې بار شي باندې قدرت لرونکي الله دې موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق Palestina,